د دې ماهوارۍ دپاره ګولۍ استعمالوي چېرې دا ماهانه بیماري ماهواري مینسز دا بند شي او موږ خپلې روژې پوره کړو. نو ښه خبره خو دا ده چې ونه خوري. ته چې ولي نور به دې کې شریع څه پابندي نشته. زما رایه د بل ملا به خپله رایه خو زه خپله رایه پېښ کوم. کېدای شي زما د رایې څخه څوک اتفاق کوي مریان یا ونه کوي خو زه خپله خبره پېښ کوم. یعنې ښه خبره دا چې ونه خوري. ته ویل چې ولي کومه نظام چې الله پیدا کړی دی نو د هغې نظام په جریان کې به د الله تعالی د خیر دپاره څه شی ښودلی او د حیض د وینې ته بیماري ته قرآن څه وایي اذا ورته وایي اذا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. دې ته اذا ویلې بیماري. د دې مطلب دا دی چې دا بیماري دا وینه د وجود نه وځي نو انسان وجود به څه دا برابري هغه ضرر چې کوم دی نه په وجود کې دننه نه پاتې. نو ښه خبره خو دا ده چې کومه طبیعي طریقه کار دی که نه بس هغه جاري دی. الله تعالی چې کوم تعالی اجازت درکړی دی او روژې وخوره بیا به ونیسې که نه. دا طریقه کار د ټولو صحابیاتو د تابعیاتو د ټولو سلفو طریقه کار هم دغه دی. طبیعي لحاظ سره پرېښودل پکار. یو ښځه خامخا وایي زه خورم نو حیض ویلی کېږي ښکاره ته پټ ته نه د انسان په وجود کې چې دننه یې نه هغې ته حیض نه وایي. پوهېږئ بیماري چې کومه دی دې ته ویل کېږي چې هغه ښکاره شي او چې ښکاره شوي نه وي نو هغې ته بیماري نه وایي. اوس که ته هغې دپاره هره طریقه استعمال کړې لکه اوس فرض که ته داسې دوایي وخورې داسې خوراک واسې خوراکونه وکړي د هغې سره بیماري بنده شي نو هغې ته چا بیماري نه ده ویلي. نو که څوک ګولۍ خوري نو دا به حیض نه وي. حیض ښکاره ته وایي چې کله وینه ښکاره شوې نه وي دې ته بیماري نه وایي الا دا چې کله بیماري شروع شي او یو ورځ یا 2 ورځې بند شي او بیا ښکاره شي نو هغه 2 ورځې به بیا بیماري هغه ځان له شی دی. لیکن که فرض که د خپلې بیمارۍ نه مخکې شروع شوي نه ده او څه داسې دوایي وخوري داسې طریقه کار یو کیفیت داسې اکسرسایز وکړي بعضې اکسرسایز دي داسې څیزونه وکړي چې د هغې د وجې نه دغه بیماري بنده شي نو دغه کې روژې به نیسي او دغه بیماري نه ده حقیقتا کې نه حکمن نه حقیقتا نه ځکه بیماري د ښځو داره چې ښکاره شي. لیکن نور ښه خبره داره که خوري نو جایز دی ولا نور ښه خبره داره چې خامخا مضر صحت وي په اندرونو کې وسه بیماري او تکلیف پیدا کوي ځکه چې ته کومه طریقه الله پیدا کړې ده هغه یو طبعي نظام دی او تا هغه نظام کې رد و بدل راولې نو خامخا په وجود کې نقصان پیدا کېږي. نو د دې وجې نه غوره طریقه داره چې بس په خپله طریقه باندې پرېږدي روژې دې وخوړلې بیا به یې ونیس اجازت دی درته او که مونځ نه لاړو د مونځ قضا پکې نشته او د روژو قضا پکې شته دی خو که څوک یې خوري نو اجازت دی ورته او روژې کې به څه نقصان دا نه راځي.